بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مشرق راوند اپ کې هرکله زم ساج ټکر کتونکو څنګه چې د نړۍ شمیر د آبادی سیوا کیږي نو ورسره د انسان چې کم ضرورت دی هغه هم سیوا کیږي او په دغه ضرورتو کې د ټولو نه لوی ضرورت د ټولو نه مهم ضرورت چې هر ورځ ورسره د انسان درې واره واسطه راځي نو هغه د رزق د روټۍ دی. دغه شان د خوراک څښاک چې کوم څیزونه دي د دې ضرورت د انسان هغه په سیوا کېدو دي. خو بیا چې کله د انسان آبادی دا په سیوا کېدو شو انسان دې سټیج ته ورسید چې د دې دپاره هغه ګامونه پورته کړي چې یعنې څومره آبادي سیوا کېږي نو ورسره چې کوم د خوراک ضرورت دي هغه هم دې سیوا کول شروع کړي. دغه شان بیا موږ سره یو اړخ دی هغه مخې ته راځي هغې ته لایف سټاک وایي چې په هغې کې د لایف سټاک د ټولو نه لوی خصوصیت د دې اهمیت او د دې کار دا دی چې کوم د ساتنې ځناور دی په یو داسې ټیک ټاک طریقه وساتلی شي چې د هغې نه د خوراک څښاک او دغه شان یا د نور استعمال څیزونو سره لکه که مونږ میخې واخلو غواګانې واخلو چیلۍ ګډې یا اوښان نو د هغې یو خو دا ده چې مونږ ته غوښه راکوي بل مطلب ماسته شیده پی دغه هم مونږ ته راکوي. ورسره بیا د دې چې کوم څرمنې دي یا د دې ویښته دي یا د دې چې کوم وړی ده یا د دې هډوکي دي نو هغه هم مختلفو څیزونو کې استعمالیږي او دغه شان دا د یو روزګار باعث ګرځي. خو ورسره دغه لایف سټاک کې بیا چې کوم چرګې دي نو کوم برایلر دي د هغې هم استعمال ډېر زیات شروع شو. دغه یو ډېر انسان چې کوم دی نو ګټور وبلل چې زموږ د خوراک کم ضرورت دي نو هغه به دا پوره کوي. خو د دې سره بیا په دغه چې کوم فارمي چرګ ورته مونږ وایو سپینې چرګې په دې باندې د ځینې نیمو خلکو لخوا چې کوم مختلف قسمه خبرې اترې دي مخې ته رالې چې یاره دا د صحت دپاره ښه نه وي په دې باندې رپورټس راغلل مختلف قسمه خو خلک کنفیوز دي چې دا حقیقت دی او که نه دی. څوک وایي دا ډېر زیات ارزانې دي او د صحت دپاره ښه دي نو بل طرف ته بعضې خلک داسې شته چې دی له خوراک داسې ورکولی کېږي داسې کیمیکل زیاده اسټیرایډز ورکولی کېږي چې دا د انسان د صحت دپاره ښه نه وي. حقیقت څه دی به نن موږ کوشش کوو چې په دې پروګرام کې رامعلوم کړو. بیا ځینې نیم رپورټس داسې راتلل څو ورځو کې چې کم انډر ایج کیټل وي کم ځناور وي د کم عمر لکه سخي کټوني یا چیلوکي نو د هغې د علالې رپورټس مخې ته راتلل. اوس زموږ په صوبه کې چې کومه نوې او اداره جوړه شوې ده KP فوډ اتھارټي نو هغې 3 ورځې وړاندې یو ګام پورته کړی دی چې دغه کم انډر ایج څاروي دي د کم عمر ځناور دي سخي کټوني یا چیلوکي یا ګډوري د هغې په علاله باندې مکمل بندیز لګولی شوی دی. دغه بندیز ولې ولګولی شو د دې ضرورت ولې راغی د دې لپاره موږ سره سټوډیو کې موجود دي د KP فوډ اتھارټي ډایرکټر ټیکنیکل سید عبدالستار شاه صاحب. ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی وایو. ډېر مهرباني. ډاکټر صاحب راځو به دغه ټولې خبرې اترې به چیړو موږ سره به د لایف سټاک محکمې چې کوم DG دی هغوی به هم موږ سره انشاءالله چې ټلیفون له لارې وي هغوی نه به پوښتو چې لایف سټاک اهمیت څومره دی او نن سبا زموږ پوزیشن څه دی. خو راځو ستاسو د کار طرف ته لومبی فوکس کوو چې د KP فوډ اتھارټي کار څه دی. خو موږ ته واضحه ده چې دا به څه کې یو نوې اداره جوړه شوې ده اوسه پورې چې کوم کارونه دي نو هغه ډېر زیات تسلي بخش دي. 3 ورځې وړاندې تاسو یو ګام پورته کړي چې کم د کم عمر څاروي وي لکه کټوني شو سخي شو نو د دې په علاله باندې تاسو بندیز لګو ضرورت ولې راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی ډیره مننه فرام د KP فوډ سیف اتھارټي هم غنه د ستاسو شکریا ادا کوم چې پروګرام ته راوغوښتو. ساجد ټکر صاحب خبره ده چې زموږ د اتھارټي مقصد څه دی لکه زه به هغې ته لاړ شم نو دا نور خبرې به ډېرې واضح شي. قرآن کې څنګه دي وکلو مما فی الارض حلالا طیبا کې تاسو هغه څیزونه وخورئ چې کوم حلال دي او طیب هم دي پاک هم دي. طیب حلال یو غټ مفهوم دی. بیا چې تاسو لږ د شارټلی بیان کما نو حلال چې د ځناور چې دی دا حلال وي او دا د اکارډنګ ټو د اسلامک وی چې دی هغه پراپرلی سلاټر شي. بیا موږ چې راشي طیب ته نو طیب دا دنیا اوس ډفرنٹ سټینډرډز ورکوي امریکا ورکوي UK ورکوي یا یورپ ورکوي هغه سټینډرډ موږ ته قرآن پاک چې دی 1400 کال مخکې راکو چې طیبا مطلب دا به هر څه نه پاک وي دا به کیمیکل نه پاک وي چې څنګه تاسو دغه کې خبره وکړه چې سټیرایډز وغیره ورکوي یا ډفرنٹ دغه ورکوي انټي بایوټکس ورکوي نو هغه انساني صحت لپاره ټیک نه دي. دغه شانتي کې تاسو فروټس هم نه وګورئ پیسټیسایډ ډېر زیات سپری کېږي هغه ټیک دی حلال دي خو هغه چې موږ د طیب دی مفهوم کې وګورو بیا هغه طیب نه راوځي طیب پاتې نه شي. دغه شانتي چې طیب واضح مفهوم بیا دا دی چې یو شی چې انساني صحت ته نقصان رسوي نو دا حلال به وي شاید
ټیک خو هغه به ته یې پاتې نشو هغه به ډېر څیزونه اوس په پوره مفهوم باندې عمل ونه شو ټیک دویم زموږ د ادارې مقصد دی چې سیفټي یعنی صفا خوراک چې هغه وي هغه کې پرسنل هایجین راشي او فوډ هایجین راشي ټیک درېیمه خبره چې کومه ده زموږ د معاشرې کې ناسور په شانتې پھیلاو شوی د هغه کې تاسو وګورئ نه ملاوټ دی ایډلټریشن ټیک نو موږ بیسیکلی د دریو سیزونو مې نه کار کوو لکه یوازې د وړو کټو مې نه یا د مې کار نه کوو دا ټول دغه چې موږ خپل دغه کې کار کوو چې یاره موږ ته څه انفارمیشن ملاو شي هغې مطابق هم یو ځای کې ایډلټریشن کېږي ملاوټ کېږي مثلا پی دي بنیادي ضرورت دی خو زموږ صوبه کې تاسو وګورئ نو ماشینونو کې پی جوړ شوي دي هغه کې ډفرنټ کیمیکل یوز کوي نو هغه ډېر افسوسناک خبرې دي اوس په زه ستاسو کوم سوال و هغې ته به راشم چې دا واړه کوم انډر ایج انیمل دي ښه دي یا نور دغه دي نو د دې خو غټه خبره دا ده چې دا چې دی نو هغه موږ به یونیورسټۍ کې وایي چې یاره مټن کړی راکړې نو هغه به دومره ارزانه راکړه هغه وخت کې نو موږ وایي چې دا څنګه ارزانه راکړي هغه کې به دا و چې دا واړه چې انیمل چې دي د میخو کټي مټي چې دي دا به استعمال کړه غوښه یې پسته وي غوښه یې پسته وي مسل ځینې پول شوي نه وي هغه داسې لګي چې دا نری غوښه ده نو دا خو یو هغه ایډلټریشن کې یا مس برانډینګ کې هم راشي دوکه هم شله انساني دغه سره ډوکه چې یاره ما مټن خوړو ما باندې هغه کټۍ وخوړو دویمه دا دغه دی چې کوم بریډینګ انیمل دي بریډینګ کوم لا دي هغې مطابق چې یو انیمل دی هغه چې سبا ښه بریډر ثابت کیدی شي هغې حوالې سره چې سړی وګوري نو دا لکه هغې لا هم دغه دی چې یاره هغه موږ ارلی ایج کې دغه کوو پاپولیشن افیکټ دی ډیفینیټلی ټیک بیا چې موږ د نور لیک دغه ته وګورو نو انیملز کم لاز دي هغې وایلیشنز هم کېږي لکه دا واړه کټي چې دي دغه کول زمیندار دې وجې نه دغه کوي لکه اوس میخې چې دي هغه کټی وي هغه یې ساتي چې یاره دا به سبا ماته میخه جوړېږي یو لالچ ورته وي چې یاره دا به دغه جوړېږي میخه د دې قیمت دی اوس کټی چې دی هغه ورته بیا دومره قیمت نه کوي نو هغه به دا خو ما ناسم پی خوري هغه یې حلال کړي لکه دا هغه ظلم دغه کې هم راځي کوم چې اسلام هم اجازت نه ورکوي او انسانیت هم دې خبرې اجازت نه ورکي نو دې وجې نه چې دی موږ په دې دغه باندې پابندي لګولې ده جی صحیح جی ټیک بل ډاکټر صاحب لکه ټیک شو دا خو تاسو بندیز ولګو خو د دې بندیز وروسته کو څوک د دې نه سرغړونه کوي د دې چې کوم د تاسو بیان ولګو دا نه مني یو سړی ګیر شي تاسو به خامخا غله سزا ورکوئ نو څه قانون شته دی که نه زموږ ایکټ هم دی بیا هغې باندې موږ ریګولیشن هم جوړ کړي دي بیا هر شی لږ سپیسیفای کړی هم دی جی نو کومه ستاسو کوېسچن دی چې یاره قانون کې څومره سزا ده نو زموږ کم از کم جرمانه چې دی کم از کم هغه 25,000 ده او زیات چې دی موږ 40 لاک پورې تللی شو هغې سره 25,000 نه 40 لاک پورې 40 لاک د یو سخي کټوني انډر ایج هغه جرم سنګیني به کتل غواړي لکه دا ضروري نه چې موږ هغه ته 40 لاک ولګو یا مطلب خو موږ 25,000 نه کم تللی هم نشو لکه زموږ کم از کم جرمانه چې لکه یو سړی 10 لاک هم جرمانه کولی شي 10 لاک هم کولی شو موږ پرون یو فیکټري هم دغه کړه سیل کړه جی او ریکمنډیشن زموږ دا و چې هغه مس برانډینګ کو لکه هغه هر څه جوړول هغه فیکټرۍ کې چې موږ حیران شو چې زموږ د خلکو کې دومره ټیلنټ دی خو دا غلط سایډ ته دا استعمالوي نو هغه کې هغه جوسز چې دي هر برانډ چې دی هغه دننه جوړول نو هغه موږ هغه پرون سیل هم کړه او هغې باندې به قانون مطابق کاروایي مزید کوو چې یاره جرمانه لکه ټیلنټ دی خو په صحیح نه ټیلنټ دی خو هغه ته موږ ظالم ته خو مطلب د تاسو چې دومره جوسونه جوړې نه خپل یو برانډ جوړ کړه ولې لکه بل دغه چې یوز کوي صحیح جی بالکل ډاکټر صاحب دا خبر به وړاندې بوزو خو موږ سره دا وخت د لایف سټاک ډي جي صاحب ډاکټر شیر محمد صاحب هغوی په لاین دي السلام علیکم ډاکټر صاحب زموږ غږ راځي تاسو ته وعلیکم السلام جی بالکل صفا आवाज راوړل دي ډاکټر صاحب لایف سټاک زموږ د ملک ډېر زیات یو اهمه برخه ده بلکې زموږ که جی ډي پي ده د پکې برخې ته وګورو ډېر زیات دی یا ایډیشنل ویلیو د هغه هم ډېر زیات دی څه به وایي چې د لایف سټاک اهمیت څومره دی او نور څومره کار ته ضرورت دی او تاسو ته مسلې کم ځای کې دي دا تاسو صحیح خبر وکړه چې لایف سټاک خو د دې د صوبې یو اهم جز دی او جی ډي پي کې د 12% شیر دی جی موږ کله خبره کوو د اګریکلچر او لایف سټاک دواړو زموږ لایف سټاک کې د چې کوم شیر دی د ټوټل اګریکلچر سایډ ته هغه 58% نه زیات دی ښه جی لکه دا یو سب سیکټر دی نو په اګریکلچر کې د لایف سټاک 58% دغه دی جی جی بالکل ټیک شو لکه چې زموږ چې تاسو ګورئ نو ټوله میکسیمم خو غریزه ده او په هغې کې بیا پاسچرز دي رینج لینډز دي نو ټول د خلکو دارومدار چې په څارو ساتلو باندې دي ټیک نو یو خدا ده چې دغه دی بل عام زمیندار چې دی جی هغه د لایف سټاک چې ساتي داسې ساتي لکه د بینک چیک په شان دی ځکه چې اني ټایم ته ضرورت پیښیږي د فورن خپل څاروي ختمولی شي او
هغه د خپل ضرورت پوره کولی شي د مجموع تعلیم د بچو واده د ارث باغې کولی دي نو لایف سټاک زموږ په ژوند کې ډېر اهم رول لري. ٹھیک صحیح ډاکټر صاحب لایف سټاک اهم دی ډیر زیات خو تاسو غنې اوور د پاس 30 ایئرز مونږه پدې کې چې کم گروث کړی دی هغه غالبا 2.9% دی تاسو غنې یو طرف ته پاپولیشن ډیر زیات سیوا شوی دی ضرورت ډیر زیات سیوا شوی دی خو گروث زموږه عمر نه دی شوی وجه څه ده تاسو کو اکنامک سروے او پاکستان وګورئ چې نو د لایف سټاک گروث چې دی هغه 4% باندې روان دی اباو 4%. خجي نو موږ دا و چې او زموږ لایف سټاک په د هیومن پاپولیشن چې هغه 2% سمثینګ تر راکو شوی دی. ٹھیک شو جی نو ان شاء الله په دې کې موږ مطمئن یو چې د فود سکیورټي په حواله سره زموږ لایف سټاک کې غټ کنټریبیوشن کوي. صحیح بل تاسو په دام ګورئ چې په فاوا پای ملاویدل یا غوښه ملاویدل یا چرګ ملاویدل دا ډېر ګران کار وو. اوس ماشاءالله هر یو سړي دا اویلیبل دي او په اسانه باندې ملاویدل شي. نو مطلب دا چې نه صرف د ګورنمنت سایډ ته داسې پالیسۍ دي چې هغه باندې د دې سېکټر له تغیر ملاوي بلکې عام خلک انویسټرز چې دي پرایویټ سېکټرز هغه په دې کې ځات انوالو دي او د سېکټر له طریقې ورکړي. صحیح جی ډاکټر صاحب تاسو د غوښې خبره وکړه نو په هغې کې بیا موږ سره په دې لایف سټاک کې چرګ د غوښې یو ډېره غټه ذریعه ده کوشش به کوو صاحب نه دا تپوس وکړو چې مختلف قسمه په ټولنه کې په خلکو کې ریزرویشنز دي تحفظات دي څوک وایي چرګ د صحت دپاره ښه دی دا برایلر فارمي څوک وایي نه دی ښه مختلف قسمه دی له انټي بایوټکس ورکوي سټیرایډز ورکوي تاسو څه وایي په دې اړه باندې بینګ ډي جي آف لایف سټاک زما خو زه به تاسو له ساینټیفیکلی دا خبر وکړم جی زه اکثر خلکو ته دا وایم چې تاسو یو دوه چرګان راولئ یو برایلر راولئ جی او یو دا کوم چې زموږ دیسي چرګ دی دا راولئ جی دواړه له همدغه خوراک ورکول شروع کړئ همدغه انوایرمنټ کې سطر شروع کړئ بیا به وګورئ چې کم یو زیات غټېږي کم یو کم غټېږي. ټیک دا کوم چې برایلر دی چې د دې جینیټیکلی داسې ډیولپ شوی دی جینز یې داسې ډیولپ شوي دي چې هغې گروث مقدار چې دی هغه زیات دی بنسبت د دیسي چرګ. صحیح اوس جی کله پورې تاسو دا خبره وکړه چې انټي بایوټیک استعمالېږي یا هارمون استعمالېږي دې خبرې سره تاسو بالکل اتفاق کوم جی دا د هر یو انیمل لپاره ایون که پیا ورکولو والا انیمل دی د هغې لپاره هم ده چې د هغې وډرال ټایم دی انټي بایوټکس دغه شانتې په دې کې هم د وډرال ټایم دی چې تاسو به د حلالۍ نه مخکې یا د چرګ ډسپوز اف کولو نه مخکې یو هفته مخکې انټي بایوټکس دوی. ٹھیک شو جی اوس په دې کې د قانونو شته خو په هغې امپلیمنټیشن پکار دی او د خلکو اویرنس پکار دی چې یاره زمیندارونه چې دي یا فارمران رونه چې دي په دغه وخت کې انټي بایوټکس ورنه کړي. نو زی خوراک غذایت په دې کې هیڅ فرق نشته دا بهترین دی په دې کې د خوراک د وجې نه راځي هارمونز چې دي هغه دومره ګران دي چې هارمون څوک چرګان ته نشي افورډ کولی یا سټیرایډ چې دی هغه نشي افورډ کولی نه په دې باندې د دې گروث سره څه تعلق جوړېدی شي. البته انټي بایوټک د خبره تاسو صحیح ده چې انډسکریمینیټ یوز اف انټي بایوټک چې دی دا ډېر خطرناک شی دی په هغې باندې موږ لګیا یو قانون جوړو او قانون سره به دا وکړي چې یو زموږ فوډ سیفټي اتارټي هم شوې ده هغوی هم په دې سره زموږ نظام دی ورسره انشاءالله دا څیزونه به ورو ورو سم شي او د خلکو توجه دې طرف ته ده د حکومت د پالیسي میکر توجه دې طرف ته شته انشاءالله. صحیح ډاکټر صاحب تاسو ډېره مهمه خبره وکړه چې موږ لګیا یو داسې قانون سازي وکړو قانون 1981 کې 1981 کې یورپ کې دې طرف ته پام راګرځولی شوی دی چې کوم انټي بایوټکس خصوصا د چکنز ته ورکولی کېده نو هغه په هغې مکمل بین لګېدلی دی. تاسو څه ګڼئ چې دغه بین سره به آیا د دې گروث متاثره نه شي بیا به دومره لوی تعداد کې دومره لوی مقدار کې به چرګ بیا نه میلاویږي؟ ستاسو خبره بالکل صحیح ده د هر یو اکشن چې دی د هغې څخه فواید هم دي نقصانات هم دي خو زه دا وایم چې انټي بایوټک ټوټلي بندول یا د هغې علاج نه کول دا خو نه ده پکار جي صرف د خوراک نه یو هفته مخکې جی داسې انټي بایوټک لکه موږ چې کله انټي بایوټک رجسټر کوو د هغې لپاره ډریپ شته ډرګ ریګولیټري اتارټي اف پاکستان چې دی هغه د انټي بایوټک رجسټر کوي نو د هغې ډیوریشن چې دی د وجود د خارجېدو ډیوریشن هغه 3 والا 15 ورځې پورې هغه انټي بایوټک دلته رجسټر کېږي نو چې دغه انټي بایوټک رجسټر شي او موږ یو هفته مخکې د انټي بایوټک سټاپ کړو نو بیا به انشاءالله ته نقصان نه راځي. نو دا یو اطمینان بخش خبره ده چې انټي بایوټکس داسې شته هغه شارټ ډیوریشن وجود کې پاتې کېږي بیا د وجود نه خارج شي. صحیح او ډاکټر صاحب دې کې حقیقت شته چې کم د خپل ډیو ډیس کې ورسي گروث وکړي نو هغه وي ټیک وي خو چې کم لږ اولډ شي بوډا شي هغه چرګ برایلر نو زیات نقصاني وي په دې اړه څه وایي؟ نه نقصان خبره پکې هېڅ نشته صرف د خلکو د ټیسټ خبرې دا اوس ګوره دیسي چرګان خلک وایي که نه چې دغې ټیسټ زیات ښیي خو تاسو نن سبا زموږ دا ینګ ایج دی زموږ ماشومان دي هغوی له تاسو دیسي چرګ ورکړئ هغوی نه خوري ځکه د هغوی ټیسټ ډیولپ شوی دی د برایلر سره نو دغه شان د برایلر چې لږ شان دی پوک شي لکه ایج زیات
نو دا ټیسټ کې صرف فرق راځي لکه موږ خلکو ته راځي نور دا غوښه کې نقصان یا څه شي نشته او بل خلک یو زبرداوی د بعضې خبرې ډېر فلسفانه غونډه کې یا هغه یو بل طرف ته رواني او زه به دا وایم چې زموږ د خلکو د دې وخت کې د پروټین ډېر ضرورت دی ځکه چې انیمل پروټین چې دی که نه دا زموږ د ګروث لپاره صرف یوازې نه دی پکار بلکې زموږ د برین لپاره زموږ د دماغي صلاحیتونو لپاره هم ډېر یو ضروري شی دی او تاسو که دا سوچ کوئ نو تاسو برایلر او سور چې دی دا یو بل سره ریلیټ کېدل شروع شوي دي دا چا داسې کړي دي چې برایلر او سور د یو بل سره ریلیشنشپ شته دا تاسو په دې کې سوچ کوئ چې یاره دا خبره د کوم طرف را روانه ده ولې را روانه ده نو دا مختلف خلک دي چې د هغوی د خپل مختلف مقاصد دپاره دا خبرې کوي زما خپل خیال دا دی چې دې صرف نقصان د انټي د انډسکریمنیټ یوز اف انټي د وجې سره دی که دغه موږ کنټرول کړو انشاءالله نو برایلر کې هېڅ نقصان نشته صحیح ډاکټر صاحب مطلب تاسو وایئ چې یو پروپیګنډا هم کېدی شي د دې خلاف بالکل چې زه په دې باندې ډېر یقین لرم چې دا صرف پروپاګانډا ده تاسو څه خبر نشته ځکه چې زه د اوسه پورې خپل بچولم دغه برایلر چرګان ورکوم باغې کې مسله ایشو نشته چې دا ایشو نشته صحیح ډاکټر صاحب اخیره پوښتنه چې لایف سټاک وختي مونږ ډېر زیات مهمه زمونږ یو سیکټر دی د دې د پرمختګ لپاره په حکومتي کچ او د ولس له طرفه کم ګامونه اخیستل ضروري دي چې مونږ لایف سټاک کې نور هم پرمختګ وکړو تاسو ډېره مهرباني تاسو ډېر مزدار تاسو کو جی زموږ سره په دې وخت په ټوله صوبه کې جی 28 ملین چې دي کنه هغه زموږ سره لایف سټاک دي صحیح جی دا ګډي بيزه وا میخه چرګان او دا ټول سره په دې کې شامل دي جی ټوټل وا میخه دا لکه مطلب چې موږ سره 2 کروڑ وتیا لکه دي ټوټل صحیح موږ سره ډاکټر شیر محمد صاحب ډي جي لایف سټاک هغوی موږ سره هغوی خبره اترې کولې هغوی نه موږ تپوس وکړو چې کوم برایلر دی یا فارمې چرګ دی نو هغوی وویل چې یاره په دې باندې حقیقت دا دی چې ریزرویشن د خلکو شته دی تحفظات شته دی خو هغوی وویل چې کوم دغه انټي بایوټکس ورکولی کېږي نو که دغه په ټیم ورکړی شي او ایکسیسیو یوز د دې ونه شي نو دا بیا نقصاني نه دی بهرحال موږ کوشش کوو چې یو بل ډاکټر صاحب سره هم رابطه زموږ وشي او د هغې نه د هغوی نه موږ په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړو چې دغه آیا د صحت دپاره ښه دی او که نه دی مختلف قسمه په دې باندې رپورټس راځي ریسرچ کیږي څوک وایي ښه دی څوک وایي نه دی ښه نو موږ کوشش کوو نن چې خپلو کتونکو سره د برایلر په اړه باندې دغه معلومات شریک کړو ډاکټر صاحب راځو دې پله چې مختلف قسمه دغه دي لکه چرګان پښتانه ماشاءالله خوراکیان دي شوقیان هم دي او غوښه هم خوښه ده بیا چرګ خو چې میلمه هم راشي نو لکه بغیر تاسو ته هم چیلنجز زیات دي دا ټولې مسلې به تاسو څنګه کیټر کوئ جی ډېر ښکلی کوېسچن تاسو وکړو دي خبره داسې ده چې پروټین چې دی هغه بیسک ضرورت هم دی څنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې یاره ګروث لپاره دا ضروري دی هلته موږ خو بعض خلک وایي چې دالونو کې هم پروټین دي خو هغه را پروټین دی او دا پروټین چې دی دا خالص دي او دا دې کې اسنشل امینو ایسډز دي او هغه ډېر ضروري هم دي اوس آبادي زیاته ده برایلر زموږ ضرورت هم دی خو هلته دې کې اوس لږ دغه په کار دی چې یاره دا موږ د دې صحیح یوز وکړو لکه انټي بایوټک چې نه ورکړو هغه هلته شرح اموات چې دی یا مورټیلیټي ریټ چې دی برایلر کې ډېر سیوا دی امیونټي یې کمه ده که نه امیونټي ډېره کمه ده اسیم چرګانو کې کم وي خو دې بالکل هغه سړی وایي چې یاره برایلر دی نو بالکل نشته نو دې له بیا هغه فارمر چې دي یا کم چې هغه فارمونه دي هغو ډېر زیات انټي بایوټک ورکوي نو هغه به انټي بایوټک خپل ډاکټر صاحب څنګه خبره وکړه ډېر ښه چې یاره خپل ډیوریشن دي او دا چې آخري 10 ورځو کې ورنه کړي یا آخري هفته کې ورنه کړي نو هغه بیا چې چرګ رسي نو هغه دومره نقصان نه ورکوي خو چې هلته هغه انټي بایوټک هغه کې پاتې شي او ډایرکټ حلال کړي دغه نو هغه بیا ډیفینټلی انسانان ته هم نو هغه بیا هلته نقصان کوي نو موږ دې لپاره ریګولیشنز کړي دي چې آخري هفته ته یا 17 ورځې مخکې چې دی هغه به انټي بایوټک نه ورکوي فارمر به نه ورکوي چې هغه ورکوي نو هغې لپاره موږ هغه شانتې سزاګانې یا قانون هم ورته جوړ کړی دی دې کې به دې سیکټر کې به امپرومنټ انشاءالله راشي نو برایلر خو موږ بندولی نه شو ضرورت دی نه ضرورت دی بالکل دغه وایي صرف ریګولرایز شي داسې لکه کم تحفظات دي نو دغه حقیقت دا دی چې لکه اوس تاسو دغه خبره اگر چې ډېر زیات ګران کار دی د ټولې صوبې پر کچ ستاسو زموږ 15 ضلعې دي او څنګه چې وختي مونږ وایي چې چرګان زموږ خوښ هم دي او که تاسو وګورئ نو پښتانه ټول دنیا کې زیاته غوښه خوري ټیک بالکل لکه زموږ پېښور وګورئ یا پوره صوبه وګورئ غوښه موږ زیاته خورو بالکل نوره دنیا وګورئ هغه غوښه لږه کمه خوري چرګ خو زموږ ډېر غټ ضرورت پوره کړی دی لکه میلمه کې راغی اسان کاردار دی اسان کار دی نو خو دغه چیلنجز پکې دی بالکل ډاکټر صاحب دغه خبرې ترې به وړاندې بوځو راځو به تاسو نه به دغه کوو چې یوازې صرف غوښه او چرګ نه دی بلکې دغه نور واړه ځناور
په دې بام خبره کو نور چې کوم فوډ کې کوالټیز دي تاسو ډېر ښه ګامونه اخیستل شروع کړي دي موږ دا هم اورېدلي چې کارخانې هم تاسو بندوئ او پوره ایکشنز اخلئ کتونکو دغه پروګرام جاری دی څنګه چې موږ وویل چې کوم بریلر دی نو د هغې په اړه مختلف قسمه تحفظات دي بعضې خلک نیوکې کوي تنقید کوي نو موږ سره و د لایف سټاک ډي جي ډاکټر شیر محمد صاحب هغوی وویل چې یاره دا یو پروپیګنډا معلومیږي خو بهرحال هغوی ورسره دا خبره خامخا وکړه چې کوم انټي بایوټکس دی ته ورکولی کېږي ځکه چې د دې امیونټي ډېره زیاته کمه وي نو چې هغه سسټین وساتلی شي په هغه ماحول کې د لپاره انټي بایوټکس ورکولی کېږي خو موږ سره د کې پي فوډ اتھارټي چې کوم ډایرکټر ټیکنیکل دی نو هغوی وایي چې یاره بالکل موږ په دا ریګولرایز کوو ریګولیشنز راولو چې کوم دی ته انټي بایوټکس ورکولی کېږي نو موږ به دا بین کو چې 10 ورځې د حلالېدو نه مخکې دغه دې ته نه ورکوي ځکه چې که هغه دې ته ورکړی شو یو ورځ یا دوه کې هغه حلال کړی شي نو هغه نیغ په نیغه د انسان جسم بدن ته ځي او هغه بیا نقصاني ثابتېدی شي نو دغه د لایف سټاک حوالې سره او بیا چې کوم بریلر چرګ دی د دې د اهمیت او یا په دې باندې چې د خلکو کوم تحفظات دي یا شکونه دي د هغې حوالې سره پروګرام موږ را جوړ کړی دی موږ سره اوس وخت شو د وړې شانتې دمې هم د دمې نه پس راځو او تاسو سره به یو مشرق راؤنډ اپ کې هرکلی کتونکو پروګرام کې خبرې اترې روانې دي لایف سټاک حوالې سره خصوصا بیا چې کوم زموږ بریلر چرګ دی د هغې په اړه باندې چې د خلکو مختلف قسمه تحفظات دي نیوکې دي نو موږ ماهرین د هغوی سره د هغوی نه رایې اخلو چې آیا د دغه خلکو کم شکونه دي کم تحفظات دي دا په ځای دي او که نه دي بهرحال موږ سره سټوډیو کې د کې پي فوډ اتھارټي ډایرکټر ټیکنیکل سید عبدالستار شاه صاحب هم موجود دي ډاکټر صاحب یو خو دغه د غوښې خبرې اترې شوې چرګان دي او واړه څښي دي څه دي او څه دي خو ټوټل ستاسو اداره دا چونکې وختي تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه چې حلال او پاک او لکه مطلب چې سیفټي او ورسره بیا د ملاوټ نه دغه که تاسو وګورئ نو زموږ په پېښور کې د ټولې صوبې ذکر نه کوو چونکې خلک ډېر زیات راځي پېښور لوی ښار دی هر چاته سینه کولوي څوک هم نه مزدوران هم پکې راځي غریبانان هم راځي هسپتال ته هم خلک راځي نو دې کې ځینې داسې خلک وي چې هغوی لکه داسې یو ځای ته ورځي چې هلته روټۍ ارزانه وي لکه هغه په 50-60 روپۍ کار وشي داسې ځای خو به نه بغیر د چاپړي د لوبیا نه کومې عام هوټلې چې دي دې کې هم د کوالټي ډېره ښه نه ده لکه 80-100 روپو والا دغې باندې هم ستاسو نظر شته دی چک کوئ به مونږ چې تاسو وګورئ فرام د فرست ډے 21 مارچ مې زموږ کار شروع شو نن 2 ورځې تقریبا وشلې مونږ تقریبا زرګاو نوټس پېښور کې هم روډ کې دغه شانتې کوم ډیویژنل ډسټرکټ دی مونږ کار شروع کړی دی هغه کوم زرګاو امپروومنټ نوټس یې هغه ته ورکړی نو هغه امپروومنټ نوټس په څه وجه ورکړي چې یاره هغه صفایي چې پهله ټیک نه ده ٹھیک مطلب یو هوټل دی ګنده دی کچن یې ګنده دی کم په خولو والا دی هغه ګنده دی ورسره نسوار اچي ورسره سګرټس کی ٹھیک نو موږ هغه ته یو پلین هم تیار کړی دی یو خو اوس موږ ټریننګ هم ضرور شروع کوو چې کوم کسان فوډ هینډل لر دي یا کوک دی یا هلته وټ ایور چې کار کوي فوډ کې نو هغه باقاعده چې دی هغه ټریننګ به کېږي چې ته به صفایي څنګه ساتي خپله صفایي به څنګه ساتي د خوراک صفایي به څنګه ساتي هغه ټمپریچر به څنګه مینټین کوي خلکو ته به سرو کوي څنګه دین علاوه چې دی هغه کس کې اوس بیماره دی نو هغه کار کوي لکه بعض بیماریانې داسې دي چې هغه پھیلاویږي یو نه بل ته ٹھیک زکام بخار دغه شو زکام شو ټي بي شله هیپټایټس شو نو دا کسان چې دي دغه په دې سیکټر کې کار کوي هغه باقاعده موږ ټیسټونه کوو چې هغه کې مسله وي نو هغه کس په دا کار دی فوډ والا به نشي کولی بل سب روزګار به هغه کوي خپل بیا نو دې غاړې ته موږ دا اقدام هم کړی دی دې نه علاوه موږ ټریننګ سکولز وغیره شروع کوو نه تاسو یو خبرو کړ ډېر زیات مهمه یو سړی دی سپوز دلته یو عام هوټل کې کوک دی ټیک شو د لارې یا د سړک یا د کوڅې یو هوټل دی جی او هغه تاسو ټیسټ وکړئ یا د هغه څه داسې وي هغه نشي مینټین کولی یا د هغه یو داسې مرض وي چې بل ته لګېدو خطره نو آیا تاسو بین کوئ هغه داسې دی چې هغه کس چې کوم ته دا بیماري وي او کوم پھیلاویږي نو اوس هغې د وجې نه به نور زرګاو کسان بیماري وي نو بیا خو هغه ډېر غټ ریسک شو نو پوره په دنیا کې چې کوم ځای کې دا اتھارټیز کار کوي فوډ حوالې سره هلته فوډ تاسو ګورئ دوبۍ ته خلک ځي نو دا ټیسټونه کوي ټوبرکولیسس کوي هیپټایټس کوي چېرې نور خلک افیکټ نشي صحیح نو دا کوم ډیزیزز دي یو نه بل ته لګي نو دې وجې نه موږ چې هغه کس فوډ کې به کار نشي کولی فوډ بزنس لکه سټینډرډز د کې پي فوډ اتھارټي هاي دي انشاءالله ډېر هاي دي چې کوم سټینډرډ دي ریګولیشنز دي هغه امپلیمنټیشن مې به ډیفینیټلی ټایم لګي کوم خو ډېرې غټې خبرې دي هغه موږ راغستې لکه ملاوټ دی
ملاوټ هغه مې نو کمپرومایز لګا تاسو به کتلی زموږ کسان پای مې هم وړي جرمانې مو کی نو اوس یو سړی چې هغه معاشري ته ډیر غټ نقصان رسي پای خو خلک اسکی چې ته ماته غذا ملاو شي کیلشیم ملاو شي نیوټرنټس ملاو شي د په نوم زهر ملاويږي کنه چې زهر ملاويږي نو خو ظاهر ده او ما تاسو څنګه مخکې خبرو وکړه چې زموږ سره هغه ټیکنیکس دي چې موږ په واشنګ ماشینو کې پای جوړو هغه کې مختلف کیمیکل اچو اوس یو کیمیکل دغه پریزر کول استعمالي فارملین فارملین ډیډ باډیز پریزر کول استعمالي او هغه انتهایی خطرناک دی هغه افیکټ په شاید د خلکو ته پته نه هغه کارسینوجین دی نو هغه او دغه سیز استعماليږي په دغه شی هم استعماليږي نو چې موږ او دا په څومره تناسب سره ډاکټر صاحب استعماليږي لکه 10% 50% لکه په خبر کې اوس موږ سپوز 100 ټن په استعماليږي درازي نو دا په څومره د فارملین په کوم چې مخکې اوس خو ډیر حد پورې الحمدلله من کنټرول کړولې چې موږ دې منې زیرو ټالرنس چې کوم انساني صحت سره کوم خلک لوبي کوي خپل جست فارګیټینګ مانی نو هغه منې خو موږ بالکل کمپرومایز نه کوو هغه کسان ته موږ وایي چې تاسو دې ځل هم سزا کم راکړه دینه مخکې به ډیره سخته سزا وي نو هغه خلک لګي ریدل دي سټاپ کړی دا پنجاب نه به کم پای راتلل چونکې هغه ډوک ادونه راځي مظفر آباد یو ډسټرکټ دی زیات تر الته نه راځي نو 80% پای زموږ پنجاب نه راځي الته هغه ترانسپورټیشن مسله وي دوست هغه چلر وغیرہ نه یوز کوي هغه قیمتي دی یا هغه منه بل کاست د دوه سیوار شي هغه کولډ فیسیلیټی چې کولډ سټوریج والا یا چلر چې دی نو بیا دوه اسانه طریقه مونږ دی چې دا کیمیکل ورته وغورځوي نو پای به خرابېږي نو هغه کې 18-20 غنټې مسافیت دی نو هغه پای خو پریشیبل پروډکټ زر خرابېږي نو دو باغ ته دا کیمیکل وغورځل نو هغه به نه خرابېدل او بو هغه اډلټریشن خپل په زمینه یو جرم دی هغه ما ملاوټ کې راځي نه کوم کسان هم د پای ول راغلي موږ چې تاسو کیمیکل تم نه پرې دی موږ خو دې ته مزي خبره ده تاسو دغه وره دی وو خاندې ویجی موږ دې کې واورې بلاک وبم نه جو خو واورې بلاک چې دا یخ پاتې شي خرابېږي نه ما ورته یې واورې خو بیا ملاوټ ته ما بیا مې تړې وره دومره ګناګاری کوم تاسو ورته ګناګاری کوم چې دا خو اب صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې چا ملاوټ کو هغه موږ نه دی نو من غش فلیس منا او نو چا بالکل کلیر نو بیا خو دې کې خو چې روزي موږ د ګرمۍ نیسو موزونو مختانه ماشاءالله دین سره نږدې هغه نرسته موږ اب صلی الله او ډېر بنیادی سيزونه چې پای زموږ ور سره واسطه دا واغې کې ملاوټ کی نو ان بیا خو کیسه ختمه ده بیا خو موږ مسلمانی په لیول سوي دې مې سوچو کې بیا غو لګومنه چې موږ له شی امپروو کول غواړي نو ما تاسو به باور ورته نه غوړدوي تاسو څنګه بل اپشن دا دی چې تاسو چلر دغه کې تاسو د ایمرجنسي ضرورت نو کوم غټ کینونه دي فود ګریډ هغه نه واور هغه کې جوړه کوي هغه پاسه نه بند کوي هغه ورته وغړدي هغه پای کې به شاملېږي نه نو ما تاسو موږ ورسره کوم ټیکنیکس دي پازیټیو هغه بخي تاسو هغه سوي هغه دغه تبلیغیان مو اراده خو کوي نه ټیک اراده پکار دي تاسو یې موږ به بنا چو فارمولین بنا چو ډیټرجنټ بنا چو صرف بنا چو یوریا بنا چو بلا قسم دوه دومره قسم ټیکنیک دا ډېر غټ انکشافات ډاکټر صاحب دا به تاسو نور هم پښتو دغه به هم پښتو چې د خلکو رویت او سره څنګه دا لکه تاسو غوښه ولا ورشه نو یا وی هیلپفل دي کنه دی پي ولا ورشه کارخانو ولا ورشه خدا وخت موږ سره د لایف سټاک ماهر ډاکټر خالد فاروق صاحب غوي پلاندي السلام علیکم ډاکټر صاحب زموږ غږ راځي تاسو وعلیکم السلام بالکل غږ راځي ډاکټر صاحب مونږه پروګرام را جوړ کړی چې کم برایلر دی چې کم فارمه چرګ دی د دې په اړه باندې مختلف قسمه د خلکو تحفظات دي نیوکې دي بلکې دا به چې شکونه دي څوک وایي صحت دپاره ښه دي څوک وایي چې نه په دې کې مختلف قسمه کیمیکلز استعمالیږي سټیرایډز دي یا دې چې کم انټي بایوټکس ورکول کېږي نو د صحت دپاره هارمفل دي ښه نه دي بل زموږه ټاپک دویم دا د موږ سره د KP فود اتھارټي ډایرکټر ټیکنیکل ډاکټر صاحب هم موجود دی د هغوی سره موږ دغه کوو چې کم انډر ایج انیملز دي د هغې په حلالې باندې دوی بندیز لګولې بهرحال هغه یو سپریټ دغه دی ډاکټر صاحب صاحب نو زما پوښتنه دا ده چې کوم د دغه چرګانو حوالې سره د خلکو ریزرویشنز دي یا دې ته انټي بایوټکس ورکولی کېږي یا دې ته سټیرایډز د دې نیګیټیو اثراتو نه مونږ څنګه ځان بچ کولی شو ځکه چې چرګ زموږ د خوراک یو ډېر لوی سورس دی او د پروټین هم لوی سورس دی جی محترم ساجد صاحب شکریہ دا کوم تاسو چې په دې اهم ایشو باندې تاسو په ټلیفون کال واغستم مشرق ټي وي نه جی ساجد صاحب دوه درې ورځې مخکې وړاندې موږ په مشرق ټي وي باندې په دې حواله باندې ښه تفصیلي پروګرام کړی دی جی جی هر سهار نوي سهار کې په هغې په ډېر تفصیلي گفتگو په دې باندې شوې ده بهرحال زه ور بیا په دې باندې خبره کوم جی چې یو خو چې دا کوم پروپاګاندا روانه ده د برایلر چرګ په حواله باندې چې دې ته سټیرایډز ورکولی کېږي ټیک او دې ته داسې څیزونه ورکولی کېږي په خوراک کې لکه د
دا وازي في یا نور د سيزونه چې هغه حرام زناور نه راغته کیږي دا ټولې پروپاګاندا دي اصل کې برایلر چې دا جنیټیکلی انجینیر چرته او دا چې کوم د وخت د لپاره جینز دي هغه راځي د پېښوي دي او هغه دي قسم تور چولې شوې دي او د شانته دي برایلر چرته د دې حواله ده چې ساکار صرف وخت نیول دي ٹھیک نو په دې حواله باندې چې څومره پروپاګاندا دي دا ټیک نه دي نو ډاکټر صاحب تاسو چې دا انجینیر جینز دی یا ټیکنیکلی نو بیا دا سیس پچېلو کې ولې نه کیږي په ګډو د یو لیمن سوال دی په نورو زناور کې د لیمن د پر خو ساده خبره ده ساجد صاحب چې کپرس کمنګ وطني چرګ او برایلر چرګ ته ورته ته یو شل خوراک ورکو نو وطني چرګ هغه وزن نشي نیوي کوم چې برایلر چرګ نشي په سالوي ورځو کې یا په دې شورو کې او بل خبره دارا چې د چېلو د ګړو په حواله باندې سوال لري چې باغې کې په الحال خیر دا چې انجینیرینګ درې شوی جنیټیکل انجینیرینګ خو بیا هم څو بریډز دي چې هغه خالص د وخت د لویولو د پاره دی او هغه د شانتي مخصوص خوراک باندې هغه وزن نشي او لکه څنګه چې تاسو د برایلر خبره کوئ نو برایلر چونکه ورلد پاپولیشن چې د انساني پاپولیشن د ډیر زیات په تیزی روان دی او هغه ته پروتین رسول او بیا وخت رسول ډیر ګران کار دی نو دا ما په خنو ډیر اچیومنت ډیر ساينس او دا اپریشیټ کول غواړي نه اچیومنت خو دې ډاکټر صاحب بالکل اچیومنت دی د پاپولیشن سیوا کیږي آبادی په سیوا کېدو دا خوراک ته ضرورت دی خصوصا پروتین ته مونږه ستایو دغه د ساينس چې کومه کرشمه ده خو ګوره کال 1900 یو کم اتیا کې او بیا 1900 یو اتیا کې په یورپ کې د انټي بایوټکس چې کوم ورکول کېږي دي ته د گروث لپاره د امیونټي د سترانګ کولو لپاره پاغه مکمل بندیز لګیدل دي خو دلته نن هم انټي بایوټکس ورکول کېږي او هغه ماهرین وایي تاسو غوندې پوهه خلک وایي چې صحت لپاره نقصان ده دي خنه دي دا بالکل ټیک ته تاسو خبره انټي بایوټیک استعمال بیا چې بالکل زیات شي نو هغه د صحت لپاره نقصان دی خو د لایف سټاک او د پولټری کې د انټي بایوټیک استعمال خو څنګه په پاکستان کې انسانانو هم انټي بایوټیک ډېر یوز کوي زمونږ انوایرنمنت هم انوایرنمنټل فیکټرز دي چې هغه موږ مجبور کوي چې موږ انټي بایوټیک استعمال کوو او د پولټری یا د برایلر په حواله باندې د انټي بایوټیک استعمال چې دی چې زموږ پالیسیز نشته زموږ په ملک کې بدقسمتي ده د فرض د پالیسیز جوړ شي او باقي ریګولیشنز دي او د سزا او د جزا قانون او د هغه سيزونه ډیفاین شي نو بیا چې کوم د انټي بایوټیک ساينټیفیک یوز دی یعنی جوډیشیس یوز دی هغه به یقیني شي یعنی د حلالینا یا د جدید استعمال څورې مخکې انټي بایوټیک ورکول دا بندول شي او تر څو د خپل نیچرل پراکټس ته لاړ شي او د دې چې کوم ریزیډیوز دي یعنی